ناوړي مبارکې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ناوړي مبارکې مو ویلې، یو څه بیان مو مخکې کړی و، یو سبق قدر یو څه پاتې دی. حامدا و مصلیا اما بعد. امام بخاري صاحب مبارک نقل کوي په باب د غزوه حدیبیه کې حضرت براء بن حازب رضی الله عنه مبارک څخه نقل کوي چې د مبارک فرمایي موږ د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک سره 1400 کسان په حدیبیه کې ملګري وو، چې حدیبیه دا د یو چا نوم دی چې حرم شریف ته نږدې دی. حضرت براء رضی الله عنه مبارک وایي چې موږ د دې چا اوبه ټولې راوکښې، یو څاڅکی مو نه دی پکښې پرېښی. کله چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک ته دا خبر ورسېدی چې چا خالي دی، اوبه نشته، لښکر د تندې سره مخ دی، نو راغلی او د چا په غاړه کښېنستی، بیا یې یو لوښي کې اوبه راوغوښتلې او په هغه اوبو یې اودس وکړي، بیا یې په خوله مبارکه اوبه وګرځولې او په هغه لوښي کې یې واچولې، بیا یې دعا وکړل او هغه اوبه یې وچا ته واچولې. حضرت براء رضی الله عنه مبارک وایي چې لږ وخت وروسته په چا کې دومره اوبه را پیدا شوې چې موږ ټول لښکر هم په اوبه سو، هم حیوانان په اوبه کړل. دا روایت د سیرت ډېرې کتابو راوړي دي، خو په ځانګړې توګه شیخ محمود المصري رحمت الله علیه مبارک راوړي دي. سیرت النبی صلی الله علیه وسلم، صحیح البخاري، امام بخاري رحمت الله علیه مبارک، د امام نووي رحمت الله علیه مبارک، شیخ محمود المصري رحمت الله علیه د حضرت جابر بن عبد الله بن حرام رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې دوی فرمایي چې د غزوه خندق په ورځو کې مې پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې د زیاتې لوږې اثر ولیدی چې د ډېرې لوږې څخه په نس مبارک پورې ډبرې تړلې وې. نو مې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک څخه اجازه وغوښتل چې زه یو وار کور ته ولاړ سم. اجازه یې راکړه. کور ته چې راغلم خپلې مېرمنې ته مې وویل چې په کور کې د خوراک یو څه نشته. هغې راته وویله چې په کور کې د خوراک یو لږ وربشې دي، یوه کاسه قدر وربشې دي. حضرت جابر رضی الله عنه مبارک وایي چې موږ په کور کې یو شیرلی یا وری درلودی، ما هغه حلال کړي او قرباني مې هغه وربشې وړه کړلې. زه راغلم پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک ته مې وویل چې په کور کې مې یو څه خواړه تیار کړي دي او ته یو څو ملګري راسئ، زما مېلمانه یاست. پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک پوښتنه راڅخه وکړه چې څونه خواړه دې تیار کړي دي. ما ورته وویل چې یوه کاسه وربشې دي او یو کوچنی مرغومه دي. حضرت جابر رضی الله عنه مبارک وایي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک په لوړ اواز سره غږ وکړي او ویې ویل ای د خندق ملګرو راځئ. حضرت جابر رضی الله عنه مبارک یوه لویه مېلمستیا کړې ده. بیا یې ما ته وفرمایل چې ته د مخه درځه، تر هغو پورې چې زه درځم کټو د اوره مه راشوه کوه، مه تر هغو د وړو څخه ډوډۍ پخوه تر څو چې زه درځم. حضرت جابر رضی الله عنه مبارک وایي پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د صحابه کرامو مخکې را روان وو. کله چې کور ته راغلې اول ورتېر شو، د کټوې سر یې لڅ کړي، خپلې ناړې مبارکې پکښې تو کړلې، بیا یې د برکت دعا وکړل. وروسته ورتېر شو، د وړو په خوا خپلې مبارکې ناوړې یې په وړو کې پکې د برکت دعا یې وکړل. بیا یې وفرمایل چې اوس نو د ډوډۍ پخوونکي راوغواړئ چې ډوډۍ پخه کړي. ویې فرمایل لس کسه ملګري راځئ، رش مه جوړوئ. حضرت جابر رضی الله عنه مبارک وایي صحابه کرام 2000 کسان ټول ماړه شول. قسم په الله جل جلاله چې کټو هم هغه شراج وشیدل، هم وړه پر خپل حالت پاتول. آخر کې چې ټول صحابه کرام ماړه شول، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت جابر رضی الله عنه مبارک ورسته ډوډۍ وخوړل. حضرت جابر رضی الله عنه مبارک وایي چې ورسته پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک راته وفرمایل و همسایګانو ته خواړه ورواستوه. خلک د په لوړ اخته دي. ریاض الصالحین، سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحیح البخاري، امام مسلم رحمت الله علیه مبارک، شیخ محمود المصري رحمت الله علیه او دا نور د سیرت کتابونه لیکي چې د حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د غزوه تبوک کې صحابه کرامو ته وفرمایل سبا سهار چې لمر شد شود چې تبوک وچینې ته ورسېږو چې وشل ورته وایي.
په تاسو کې هر څوک چې تر ما مخکې ورغی هغه اوبو څخه دې شی نه څښي تر څو چې زه درځم. حضرت معاذ رضی الله عنه مبارک فرمایي سبا سهار پر هغه وخت وشل ځای ته ورسېدو چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک یې پیشګویي کړې وه تر څو پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک مخکې دوه نفره رسېدلي ول هغه موجوده اوبه څښلې وې. اصلا دا اوبه ډېرې کمې وې ځکه دا د یوې ډبرې څخه یو څاڅکي راوتلې. کله چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک راغلی ویې لیدل چې اوبه نشته پوښتنه یې وکړل په جواب کې ورته وویل شول چې هغه جمع شوي اوبه فلاني او فلاني وڅښلې. پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک په هغو ته خشم او غوسه وکړ بیا ورته انتظار کړ تر څو چې اوبه جمع شوې بیا یې په هغه اوبو کې مخ و لاسونه پرېولل او په خوله مبارکه یې اوبه وګرځولې بیا یې هغه د خولې اوبه پر هغه ډبره وپاشلې. حضرت معاذ رضی الله عنه مبارک وایي چې قسم په الله جل جلاله په ډبره کې داسې غړمبار پیدا شو لکه د تنا غږ بل ور دا ډبره سره وچاودل دونه اوبه ځینې را روانې شوې چې هم ټوله لښکر په اوبو سو او هم لوښي په ډک کړل هم حیوانان په اوبه کړل. د تبوک په غزا کې د مسلمانانو شمېر 10,000 نفر وو. بیا حضرت معاذ رضی الله عنه مبارک وایي چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک راته وفرمایل چې ای معاذ که ستا عمر زیات شو ته به ووینې چې د دې منطقې علاقې باغونه به ټول د دې وشر څخه وبېږي. حضرت معاذ رضی الله عنه مبارک وفرمایل چې وروسته ما ولیدل د تبوک ټول باغونه د دې چینې څخه وبېدل. خو پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک و حضرت معاذ رضی الله عنه مبارک ته وفرمایل ای معاذ که چیرې هغه دوه کسانو اولنۍ اوبه نه وای څښلې دا چې نه به په ټول جزیره عرب کې یو لوی نهر واله وای. سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح البخاري. امام ترمذی رحمت الله علیه مبارک امام نبوي رحمت الله علیه علامه برزنجي رحمت الله علیه روایت کوي چې د خیبر په غزا کې د حضرت علي کرم الله وجهه الکریم سترګې خوږېدلې. بیا پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک خپلې مبارکې ناوړې په سترګو کې ورتو کړې سترګې یې جوړې شوې. د سیرت کتابونه لیکي چې سترګې یې داسې جوړې شوې چې بیا تر مرګه د سترګو ناجوړې نه ولیدل. شمایل ترمذي شرح مولود نبوي صلی الله علیه وسلم ریاض الصالحین مولوی عنایت الله صاحب رحمت الله علیه او داسې نور د سیرت پوهان لیکي د حنین په غزا کې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه مبارک داسې زخمي شو چې د ولاړ ودی. بیا پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک خپلې مبارکې ناوړې په زخمونو پورې وموښلې. حضرت خالد رضی الله عنه مبارک دستي داسې جوړ شو چې په پیغمبري امر توره په لاس د کفارو په شړلو پسې روان شو. د سرور کائنات ژوند وما علینا الا البلاغ المبین.